د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتدا او اول وحی د مخکې خبرو نه دا معلومه شوه چې حضرات انبیاء کرام د نبوت نه مخکې د کفر او شرک او هر قسم فحشا او منکراتو نه پاک او منزه وي د ابتدا نه د دوی مطهر او پاکیزه زړونه په توحید او تفرید خشیت او معرفت نه ډکي الله تعالی د کفر او شرک د ختمولو او د فحشا او د منکراتو نه د خلکو د بچ کولو دپاره الله دوی مبعوث کوي نو دا کیدی نشي چې کم شخصیتونه الله جل شانه د دې دپاره مبعوث کوي چې فحشا او منکرات ختم کی د کفر او د شرک زور ختم کی او هغې د پخپله په دې مصیبت اختی نو غلط کارونه د نبوت نه وړاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای مبغوث کړي حضرت اوس ابن اوس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زبلویدم ظلم کېدم او بغضت الی الاوثان و بغض الی الشعر بوتانو سره به مې بغض پیدا کېده بوتان به راته مبغوض او شعر به هم راته مبغوض و د اشعارو نه مې هم نفرت و ځکه په هغې کې اکثره دروغي نو د غلطو څیزونو نه فطري بغض د انبیاء کرامو زړونو کې و نو د اول وحی دا د خوبونو نه شروع شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ښه خوبونه لیدل د عجایباتو سره الله تعالی انبیاء کرام په خوبونو کې مانوس او عادت کې په ویښه چې کوم عجایبات راځي د هغې نه وړاندې دوی مانوس شوي عادي شوي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمائی د بخاری شریف روایت ده چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحه اول هغه چې د وحی نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شروع شوی هغه خوبونه فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح دبه خوبونه نه لیدل مگر داسې براتلل لکه د سبا د صبح صادق د چودېدو په شان د خوبونو تشبیه د صبح صادق سره ورکړه ځکه د صبح صادق نه وروسته هم ډېره رڼا را روانه چې هغه د انور او د ورځې رڼا ده دقه شان د خوبونو نه وروسته هم د نبوت او په ویښه د وحی سلسله چې هغه د دنیا د روښانه کېدلو ذریعه د دا را روانه د خوبونو تشبیه د نبوت د حصې سره ورکړل شوې ده چې خوبونه د نبوت حصه ده دې باره کې مختلف روایت یو روایت دا ده چې خوبونه صحیح خوبونه دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده او دا ځکه چې د نبوت زمانه 30 کاله وه په دې 30 کلونو کې شپږ میاشتې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه خوبونه لیدل او په 30 کلونو کې شپږ میاشتې شپږ څلوېښتمه حصه د خوبونو دا سلسله جاری وه بیا په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عزلت او یوازیوالی خوښ شو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمائی ثم حبب الیه الخلا فکان یخلو بغار حرا بیا دته یوازیوالی محبوب شو چې چرته یوازې وی نو دی به یوازې غار حرا کې جبل نور کې
کم غار دی هغې کې به یوازې اوسېده استوګنه به یې کوله د څو ورځو سامان به یې ځان سره خوراکي ویوړو هلته به اوسېده عبادت به یې کو فکر به یې کو د خدای په جلال او جمال کې به استغراق و په همدې کې و تر دې پورې چې د عمر 40 کاله حسب معمول یوه ورځ غار حرا کې تشریف فرماو دفعتن یوه فرشته غار حرا ته راننوته او ده ته سلام وکړو او بیا یې ده ته وفرمایل اقرأ ولوله ده ورته وفرمایل ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم لیک لوست نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فرشتي ونیولم او کلک یې کړم تر دې پورې چې زما مشقت انتها ته ورسېده او بیا یې پرېښودم بیا یې راته وویلې اقرا بیا ما دا جواب ورکړه چې ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم دریم ځل بیا فرشتي زه ونیولم او ډېر شدت سره زور راکه او بیا یې پرېښودم او بیا یې راته وفرمایل اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا د وحی ابتدا وه د نور د نبوت آغازو چې د مکې مکرمې د غرونو نه الله تعالی د نبوت دا نور د نبوت دا انور راښکاره کړ د کومو شخصیتونو مینارونه چې دنګ و په هغوی باندې الله د انور ولګاو کم خلق چې د الله په نس کمزوري ذلیل او هغه د انور نه بچ د انور اول په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولګېده ځکه کله چې انور راوخیږي په کومې آبادۍ اول لګېږي کومه آبادي چې ټولو کې دنګ اوچتی نو په ټولو صحابو کې د لوی شان والا ابوبکر صدیق و د نبوت د انور اول په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولګېده دا د وحی آغاز و نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی بدن یې لړزېده چې کور ته راغی نو بیبي ته وایي حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته زملونی زملونی په ما سره واچوه په ما سره واچوه ځکه ګبراهټ و پریشاني وه چې کله دا ګبراهټ او پریشاني ختمه شوه حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته د پوره قصه بیان کړه واقعه چې داسې چل وشو او ما ته ویره ده چې زما روح ونوځي دا ځکه چې دوه مختلف النوع سیزونه را جمع کېدل چې یو ملکیت دی یو بشریت دی بشریت او ملکیت یو ځای کېدل څه وړه خبره نه ده دا ډېره لویه خبره ده د دې ډېر لوی بوج دی حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ده ته تسلی ورکړه او ورته وایي نه هیڅ کله نه تا ته هیڅ څوک ضرر نشي در رسولی چې په خدای مې د قسمې چې الله تعالی تا هیڅ کله رسوا نه کی الله تا نه رسوا کوي ولی ځکه ته صله رحمي کې دویم همیشه ته رښتیا وای د خلکو بوجونه اوچته د خلکو قرضې په خپل سر را اړې د غریبو خلکو خبرګیری کې امین د خلکو امانتونه تا سره ایخي د میلمنو د ضیافت او د میلمستیا حق ادا کې او په حق بجانب امورو کې د خلکو مدد او مرسته کې الله تعالی تا نه ضایع کوي هیڅ پروا مه کوه
بیا حضرت خدیجی رضی الله تعالی عنها دا خبره ویوړه د تر زوی ته ورقه ابن نوفل ته. ورقه ابن نوفل چې د تورات او د انجیل لوی عالم او په دې وخت کې په دې کار مصروف و چې په د سوریانۍ ژبې نه د عربۍ ژبې ته د انجیل ترجمه کوله او د جاهلیت په زمانه کې هم د بت پرستۍ او د شرک نه بیزار و. د نصرانیت دین دای غوره که. اغلی چې دا خبره ویوړه چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې داسې کیفیت راغلی دا بسی. ورقه ابن نوفل ورته وی که چرې ته رښتیا وایي خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وی قسم دی چې دا د آخر زمانې نبی دی او دته هغه فرشته راغلی ده چې کومه به تیرو پیغمبرانو ته راتله. بیا بل روایت کې داسې راغلی چې بیا خدیجې رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله بوتلو چې د ده نه خبرې واوره. ورقه ابن نوفل چې د ده خبرې واورېدلې یقین شه چې دا ملایکه ده او دا نبی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي دا فرشته ده چې کومه به تیرو پیغمبرانو موسی علیه السلام ته راتله. او بیا ورته وایي کاش کې زه قوي وی او زه د طاقت والا وی چې تا خلک وباسي چې زه ستا مرسته وکړم. مکې نه دې خلک وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعجب وکړو چې دا خلک به ما وباسي د مکې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورقه ابن نوفل وی او تا به خلک وباسي ځکه دا کم دعوت چې تا ته د الله د طرفه درکول کیږي دا ته خلکو ته بیانې. نو هر نبی چې دا دعوت خلکو له بیان کړی دی خلکو د وطن نه ویستې او ضررونه ورته رسولي. که دا ستا زمانه ما پیدا کړه نو زه به ستا سم مدد وکم. دې کې ډېر وخت نه و تیر شوی چې ورقه ابن نوفل وفات شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مدد ته الله تعالی تقدیر پرې نه ښودو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت بعثت تاریخ کم و. په دې د ټولو محدثینو او مورخینو اتفاق دی چې دته نبوت د دوشنبې په ورځ یعنی د پیر په ورځ میلاو شوی. لیکن دې کې اختلاف دی چې دا کومه میاشت وه. حافظ ابن عبدالبر وی چې د ربیع الاول 8 تاریخ و. نو د ده د پیدایش هم د ربیع الاول 8 تاریخ و. نو د نبوت په وخت کې د ده عمر پوره 40 کاله و. محمد ابن اسحاق روایت داسې دی چې دته نبوت د رمضان شریف په 19 تاریخ میلاو شوی و. نو دې وخت کې به بیا د ده عمر 40 کاله او 6 میاشتې شي. حافظ ابن حجر فتح الباری کې دې قول ته صحیح او راجح ویلی دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غار حرا کې اعتکاف تحنس او گوشه نشینی دا په رمضان کې کوله. نو دینه معلومیږي چې رمضان شریف په 19 نبوت میلاو شوی. نو د نبوت نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د توحید او د رسالت اعلان وکړ. بیا څه واقع شو